د بېنظیره روپۍ چې دی هغه شروع دی او په دې کې ځینې نوي کسان دي هغو د دې لپاره رجسټریشن کړی دی. نو اکثر موږ په ویډیو کې وایو چې نوي کسان ته به دې ځل دا روپۍ میلاویږي. یو کس کمنټس کړو چې ته بار بار وایې چې نوي کسان ته به دا روپۍ میلاویږي او موږ رجسټریشن کړی موږ ته خو میلاونه شو دا کم نوي کسان ته میلاویږي. نو نوي کسان خو قسمه قسم دي. ځینې داسې کسان دي چې هغه به نن رجسټریشن کوي نن به رجسټریشن هغه کړی او هغه به وایي چې د راتلونکي قسط کې چې دی په هغې کې موږ ته روپۍ میلاویږي د وایي چې نوي کسان ته به میلاویږي. نو موږ خو نوي کسان یادو خو چې د کومو کسانو کال خو شوی کنه کال شوی رجسټریشن کړی هغه کسان ته ملاویږي. داسې نه چې اوس بله ورځ رجسټریشن کړی او دی وایي چې راتلونکي قسط کې چې دی ما ته به روپۍ ملاویږي. نو دغه کسان ته چې دی روپۍ به نه ملاویږي. دې ځل چې دی د دې نه به اوس 35 لاکه پورې کسان چې دي هغه به وکاږي. زاړه کسان چې دي هغه به د دې پروګرام نه وکاږي او دې ته به نوي کسان چې دي هغه به رادننه کوي. خو کومو کسانو چې مخکې رجسټریشن کړی که تاسو اوس کړی نو په راتلونکي وخت کې چې دی دا به هم تاسو ته ملاویږي خو په هغې کې به لږ وخت تېرېږي. په دې کې ځینې کسان 15,000 والا دي. کومو کسانو ته چې 15,000 روپۍ میلاو شوي دي نو هغه به د ټول نه مخکې چې دی هغه به د دې پروګرام دپاره ایلي او هغه به دې پروګرام ته وردننه کېږي. خو د هغو نه هم ځینې کسانو مخکې رجسټریشن کړو نو په دې قسط کې ته هم ځینې کسان یو ځای کړي دي او په راتلونکي قسط کې چې دی نور به ته هم هغه کسان چې دي هغه به ته مخکې کېږي او هغو ته به دا روپۍ میلاویږي. نو ځینې هغه نوي کسان دي او ځینې اوسني دي. اوسني چې کم رجسټریشن کوي هغه وایي چې موږ ته به میلاویږي. نو دغه کسان ته چې دی ته په راتلونکي وخت کې چې دی په هغې کې میلاویږي. خو دا راتلونکی کم قسط چې دی په دې کې به زیاتر 5,000 کسانو 5,000 روپۍ چې کوم کسان اخیستي دي هغه په کوم یو ځای کېږي او ځینې نور نوي دي د هغو نه مخکې رجسټریشن کړی دی. هغه کسان چې دي هغه هم به دې کې یو ځای کېږي. 4 لکه کسان چې دي هغه به نوي به دې کې یو ځای کېږي او 35 لکه کسان چې دي زاړه هغه به د دې پروګرام نه وځي ځکه چې د هغو سکور چې دی په پورته شوی د 32 نه په پورته شوی دی هغو دوباره اندراج کړی دی. بل یو کس دا تپوس هم کوي ته وایي چې دوباره اندراج دې وکړو نو هم به دې روپۍ بندېږي. نو دوباره اندراج چې موږ ویلی دی روپۍ به دې بندېږي چې کله ستا سکور د 32 نه په پورته ور وخېږي نو هلو به ستاسو روپۍ بندېږي. چې د 32 نه په پورته نه ختله نه ستاسو روپۍ چې دی دا نه بندېږي. نو هغه وایي ته کله وایي چې رجسټریشن وکړئ او کله وایي چې مه کوئ. نو د نه کولو خو ما نه دي ویلي که وایي ونه کړو نو هم یو روپۍ بندېږي او که وایي وکړو ستاسو سکور د 32 نه ور وختو نو هم به دا روپۍ ستاسو بندېږي. او که نه یې کوئ نو تاسو رجسټریشن نه دی کړی که ستاسو سکور د 32 نه ښکته پاتې کېږي خو هم به دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. که 3 کاله یو شوي نو لازم تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا وکړئ دفتر ته لاړ شئ او رجسټریشن وکړئ چې دا روپۍ تاسو ته میلاو شي. کومو کسانو ته چې روپۍ میلاویږي په اولنۍ پیره باندې نوي کسانی نو هغه به ګوري چې 3 کاله ستاسو شو نو 3 کاله پس به تاسو دوباره اندراج کوئ. په دې کې ځینې زاړه کسان دي. نو زاړه هغه کسان دي چې کم د 3 کالو نه دا روپۍ اخلي یا د 3 کالو نه د هغو سیوه ورځې شوي او هغه دا روپۍ اخلي نو هغه د لاړ شي او خپل رجسټریشن دې وکړي. 30 جون چې دی هغه اخرنی تاریخ دی. که تر هغه پورې تاسو رجسټریشن ونه کړو نو تاسو ته به راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلیږي. او زیاتر کسان چې دی هغه د دې پروګرام نه ایستلی چې ووتلی نو بیا به د دغه نوي کسانو په شانته چې دی ناست پی کله به وایي چې زمونږ کارډ بلاک دی کله به چې پلانی چل دی نو لاړ شئ اوس دوباره اندراج وکړئ دوباره رجسټریشن وکړئ چې تاسو ته هم راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ میلاویږي. او که تاسو ایل نه نو بیا به راته دا روپۍ چې دی دا به راته نه میلاویږي.